عمر بن شعیب رضی الله تعالی عنہ فرمای و یو زنانه سره خپله لور وه او دا لور او مور دا دواړه د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضرې شوې. نبی علیه السلام ته راغلی څه ضرورت دپاره. نبی علیه السلام چې وکته د دې لورې چې واړه وه د دې په لاس باندې وزني کړی د سونې پرتې وي په لاسونو کې وزني کړی وي درانې بنګړي وو هغه یې لاس ته اچولی وو. نبی علیه السلام ورته فرمایي هغه زنانه ته مور ته یې چې ته د دې چې دا لور دې په لاس کم بنګړي په لاس کړي دي د دې زکات ورکړه. او ورته عرض کړي د الله پیغمبره نه د دې زکات خو زه نه ورکوم په دې زکات شته. نبی علیه السلام ورته وفرمایل که چېرې ته د دې بنګړو زکات نه ورکې نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت دغه دوه بنګړي دا به د جهنم په اور باندې ګرم کړی شي او د دې لاسونو ته د بنګړو په شکل کې به واچوي. هغه زنانه ویرېده و هغې زنانه فوراً د خپلې لور د لاسه نه بنګړي را وویسته. غټ غټ بنګړي وو د سونې. نبی علیه السلام مخې ته یې کېښوده و عرض یې وکړه د الله پیغمبره دا د الله او ستا دپاره دي دا ما واپس کېښوده زه یې واپس خپلې لور سره وړم هم نه هلته یې پرېښوده ولاړه.